ملکن یونیورسټي کانوکیشن هال کې تابع شوی دیر آفیسر ویلفیر اسوسییشن سالانه جنرال باډي غونډې ته د وینا په وخت د تنظیم مشرانو ویلي دي چې د دې د تنظیم مقصد د دیر د خاورې دیر سره تعلق لرونکو بېوسه خلکو خدمت او قابلانو خلکو حوصله افزایي او مالی مرسته کول دي. غونډه کې د تنظیم پیټرن ان چیف ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुहिबुल्लाह, तंजीम सदर चीफ एग्जीक्यूटिव पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर डॉक्टर सैयद मोहम्मद इलियास खान, पखवाने सिटी अब्बासी काजी मोहम्मद नईम, करम इलाही, मलकन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रशीद, मुमताज स्कॉलर, शायर अदीब अब्बासी यूसुफजई पर शमूल दिर सर ताल्लुक लरनों हाजिर सर्विस और रिटायर्ड डॉक्टरानों, इंतजामी अफसरानों, प्रोफेसरानों, इंजीनियरानों, वकीलानों और नूर गनशमेर अरकानों शिरकत करो. दस्तूर के डॉक्टर करम इलाही द दिर तारीखी पस मंजर और सालाना कारकर्दगी दस्तावेजी फिल्म वड़ाندې کړو. दस्तور ته د وینا په وخت ډاکټر محب الله, ډاکټر سید محمد الیاس, پروفیسر عبدالحمید او نورو د غونډې په تابع کې په مرسته د ملکن یونیورسټي د انتظامیې شکریا ادا کړه او د دیر آفیسرز ویلفیر اسوسییشن په بنیاد اغراض او مقاصد رڼا واچوله. دوی ویل چې د دې تنظیم بنیاد یو دیرش کال وړاندې پیښور کې کېښودل شوی. کال 2009 کې رجسټریشن شوی دی. په تنظیم کې د دیر سره تعلق لرونکي بیلو بیلو محکمو سرکاري افسران شامل دیر د ولس خدمت کولو کوششونه جاری ساتي. د سلسله کې د 1300 کالو راځي پیښور هسپتالونو, کالجونو, یونیورسيټو کې د مستحق خلکو خدمت او مالی مرسته کړی ده. غونډې ته په خپله وینا کې وایس چانسلر ډاکټر رشید احمد د راغلي میلمنو شکریا ادا او زیاته کړه چې د تنظیم د ذمہدارو دلته راتګ د دې دپاره اعزاز دی. غونډه کې عباس یوسفزي, فضل حکیم اندلیب, محمد حبیب عابد, رضوان الله شمال, ساجد افغان او محمد ابرار د شعر د لارې خپلو خیالاتو په وړاندې کولو ناستو خلکو نه داد واخست. غونډه کې ډاکټر محب الله, ډاکټر سید محمد الیاس, وایس چانسلر ملکن یونیورسيټي رشید احمد, کوز دیر مدرسو رجسٹریشن آفیسر مراد علی خان او نورو د دیر آفیسر ویلفیر اسوسییشن لخوا د ملکن بورډ لسم, یو لسم او دولسم جماعت امتحانونو کې پوزیشن اخیستونکو سره رابط المدارس, مدرسه البنات سنګولۍ په نورو شعبو کې پوزیشن او ښه کارکردګۍ شیلډونه او نقدي پیسې ورکولو سره غونډه کې شرکت کوونکو شاعرانو او وایس چانسلر او نورو ته هم شیلډونه ورکړل. محمد اسرار, خیبر نیوز, ملکن یونیورسيټي, کوز دیر.